او مونږ دا وایو لکه څنګه تاریخ لیکلی حاضرینو دا خبره به تاسو نه پټه نه وي تاریخ لیکلی دی چې 14 اگست 1947 باندې رمضان په 27 رمضان باندې کله پاکستان آزادېدو دا د 2 ورځو د 3 ورځو د یو میاشتې یو کال مهنت نو کتابونو د تاریخ لیکلی دی چې پاکستان آزادۍ دپاره 10 لاک مسلمانانو د وینې قرباني ورکړې ده 10 لاک مسلمانان شهیدان شوي دي په هغې مسلمانانو کې ماشومان هم شهیدان شوي هغې مسلمانانو شهیدانو کې زنانه هم شهیدان شوي دي په هغې کې عوام الناس هم شهیدان شوي په هغې کې سیاستدانان هم شهیدان شوي او په هغې کې لوی لوی معتبر علماء کرامو ته هم جام شهادت ملاو دی تقریبا څه د پاسه 100 کاله محنت شوی دی او په دغه 100 کاله کې په کتاب باندې لیکلی شوي کسان 10 لاک مسلمانانو جام شهادت ورکړی دی او چې کله پاکستان آزادېدو ورځې رانږدې شوې ډېرو خلکو د هندوستان نه کډې شروع کړې پاکستان طرف ته چا سم آزادېږي چې کله په لار کې د هندوانو خلک ولیدل چې دا را روان دي پاکستان طرف ته دا خبره هم تاریخ لیکلې ده چې کله هغه زنانه روانې وې او په دغې لارو ګودرو باندې پاکستان سرزمین ته راوړېدې څه هندوانو ولیدې زنانه چې هغې سره ماشومانانو او د زنانو عزتونه هم لوټ کړل او د هغې نه بعد چې کمې زنانو سره بچي وو د هغې طریقه دا و انداز دا و چې یو ماشوم یې د خپې نه ونیو او دا بل ماشوم هم د خپې نه ونیو او یو هندوستاني پولیس او عسکر یو خپه یو طرف ته راښکله او بل خپه بل طرف ته راښکله او یو ماشوم به په منځ باندې 2 ټوکړې کړو او بیا به مور په قدمونو کې ورګزار کو چې هندوستان اخلي او که پاکستان اخلي او چې کله داسې وخت هم راغی چې کله بعضو میندو دا حرکات ولیدل او دا حادثات یې ولیدل میندې راولګېدې او په غېږې کې خپلو ماشومانانو له یې ساه بنده کړه او په خپلو لاسونو باندې شهیدان کړل چې دا مونږ قتل کېدل به دا ډېر بې دردۍ واله نه وي دا به د درد نه ډک وي او په آرام باندې به دوی مړه شي نه دا چې مونږ له عسکریان او مونږ له هندوستانیان مونږ ماشومان ونیسي د لاسونو نه او د خپلو په منځ باندې 2 ټوکړي کړي د دې نه بهتره دا ده چې مونږ په خپلو لاسونو باندې په آرامه سره قتل کړو ډېرو میندو خپل ماشومان په دې طرز باندې شهیدان کړي دي دا پاکستان د وینو نه بعد جوړ شوی دی 10 لکه وینې توی شوي دي په هغې کې هغه معصومانانو هم وینې توی کړي دي چې کوم معصومانانو په رجسټر کې ګناه له لیکلی شوې هم نه وه هغې څه د پاسه 100 کاله بعد چې کله دا محنت وشو دا کوشش وشو او د دغه کې مختلفو علماء کرامو چې د خلکو په منځ کې تاریخ ډېر لوی دی خلکو په منځ کې علماء کرام به راوستلی شول او د خلکو په منځ کې پانسي کړی شول او ویل به چې دا هغه علما دي چې قیام تحریک قیام پاکستان په آزادۍ کې دوی کوشش او محنتونه دي علماء کرامو ته پانسۍ ملاو شوې ان تر دې پورې چې لیاقت علي خان صاحب په آخر وخت کې چا ویشتو دغې دنیا نه لاړو او جام شهادت یې نوش کړو هر قسمه خلکو د پاکستان په آزادۍ کې قربانیانې ورکړي خو لیکن د هغې قربانیانو تقاضا دا نه ده چې په 14 اګست باندې مونږ کم طرز باندې کم 14 اګست مونږ مناوو هغه وینې مونږ نه دا نه غواړي هغه وینو تقاضا دا ده چې یو 2 رکعاته نفل وکړه هغه وینو تقاضا دا ده چې یو 10 روپۍ غریبانانو له د مونږ پسې ایصال ثواب دپاره ورکړه دغه شهیدانو تقاضا دا ده چې د ملک پاکستان د املاکو د ملک پاکستان د سرزمین حفظ و امان په ښې طریقې باندې وساتلی شي د هغې د وینو تقاضا دا ده چې د ملک پاکستان نه کرپشن ختم شي د ملک پاکستان نه غداري ختم شي د ملک پاکستان حکمرانان نیکمله شي پلار ګټلی وي او بچي اوړاوئ ځکه چې بچو نه هغه خولې لیدلي چې کومې پلار توی کړي دي نه هغه وینې لیدلي دي هغه جګړې لیدلي دي بچو چې کومې پلار په مسافرتیا کې خلکو سره لانجې کونجې کړي دي هغه بچو چې کله په آرامه سره د پلار مال او دولت وویني په آرامه سره الوزئ په مختلفو عیش و عشرتونو کې لګئ دارنګې چې کوم حکمرانان دي او تیر شوي دي هغوی د هغې معصومانانو وینې نه دي لیدلي
هغوی د هغې شهدای کرامو وینې بهېدل نه دي لیدلي ځکه زموږ ستاسو په ملک پاکستان په وطن کې غداریان یو څه چې هغه د ما نه زیاتې تاسو ته معلومه دي غرض مې دا حاضرینو چې 14 اګست 1947 کې چې کله ملک پاکستان آزادیږي د دې دپاره 10 لاک مسلمانانو وینې توی کړي دي او موږ ستاسو چې 14 اګست په کومې طریقې باندې نمانځو دا بالکل غلطه طریقه ده د شریعت هم خلاف ده د ملک پاکستان د شهیدانو د وینو هم خلاف ده د سیاستدانانو د افکارو د محنتونو د خدماتو هم خلاف ده او دارنګې د علماء کرامو د مشایخ اعظامو د هغې تګ و دو او د شب و روز د محنتونو هم خلاف ده تیر په تیره باندې موږ په پاکو سرزمین باندې او دلته په KPK په سرزمین باندې د مانکی شریف د صاحبانو تاریخ تاسو وګورئ د هغوی مبارکانو د پلارانو نیکونو د ملک پاکستان نه د ازادۍ دپاره کمې قربانیانې ورکړي دي